فمن شهد منکم الشهر هغه څوک چې حاضر شي په تاسو کې میاشت رمضان ته فلیصمه روزه دی ونیسی امر راغی خبره کلاکا کړه حاضر شو سمانا ولې کده بلکلی کې نه ونیسی نه معنا شهید دا چې دی ژوند دیو او خروغ موټو مرض پینو سفر پینو ولسنو چې کوم موانع دي عوارض داغه نه پاکو دي تفمن شهیدوي یو دا معنا زه معنا دا چې هغه چا چې ولي دا پتا سو کې میاشت رمضان روزه دیونی سیم قبل څوک نسی او کنه نسیم ځکه مسله دا ده د فقې چې یو تن میاشوري ده دی په لاره پټول کلی کې مرګره پیدا نشو کنه او یو تن خو نه قبليږي اځوین تم وسره نو قاضي سے اعلان نکړه خو دې به نسی ځکه چې زه هولي د پخپل کنه د قاضي صاحب سزاجت څخه ځکه یې فمن شاهد راغلی په ځوان دي لازم ده ها نو بیا چا تاسو کو چیرې کاغه ته پته نه یو هغه دغه دا وانان هغه دغه هغه روجو نه نسی وی چې نه نسی نو خیر دې بیا به راوګرځي قضا او کفاره په نه لازمي کفاره په هغه روزه لازمي کی چې خړې شي چې هغه فرض شو او فرض کیږي په اعلان او په حکم د قاضي باندې ښه ادا بس خو د لپاره خپل یسمو کنوري نسی کنه دیو جن روح المانی فمن شهد سمانا ذاتن او علما او بالرؤيه بالسماع فخپل ولیدا علم راغه یا وورید د خلقنا چلکه اعلان شو دروځي ها بس روزه شو نو نبی اسلام ویلو صوموا لرؤيتكم وافطروا لرؤيتكم کروجنی سے نوم پلیدو سرا کا اختر کوي نوم پلیدو سرا ها دا مطلب شکنه ها اوس لیدل یو استاد داسي چې بخپلې ویني او بل داسي چې چاولي دا شهادت او شندا استاد لیدل شو ځکه چې دلیل موجود شکنه ها ګور محدثین دې لپاره باب یې خره امام بخاری هم چې لكل بلده رؤيته د هر خار د پر داغي لیدل ضروری دي هغه بدانوي چې لکه په خبر نه لغرا چې التکیول دي شو په هغه به نسی کنه مونږ په خبر کې نه یو مونږ کراچي کې امام بخاری وی چې لكل بلده رؤيته دا خدای خبره ها او دا څنګه ګور حدیث ته د مسلم ابن عباس رضی الله عنه چې نبی اسلام ویلو چې ان البلاد اذا تباعدت چې کله خارونه د یو بل بیار تبیرته تباعد سمره کتباعد الشام من الحجاز لکه عرب مکه مدینه چې د شام نه سمره بیرته یوم یا شمدان لیکه نو خدای زمونږ او د پیښور دی کنه یو شی څومره مزل زمونږ هم ده ښا نو فالواجب على اهل كل بلد فهر خار ار یو باندې لازم دي تعمل برؤيته على رؤيته بخپل لیدو باندې به عمل دون رؤيته غيره دا عجیب کار ده او نن خو دارچا خپل طبيعت څه کنه دین خو د قران او سنت نه ده کنه هغه دی په خوا برای خدي د خپل طبيعت الګ تاسو ولې روزه کړه وی مونږ عربو سره ونیو په تو خو ډیر تکړه چې عربو سره دی روزه کړه څوک وی مونږ افغانستان سره روزه کړه او دا د پیغمبر خبره وسوک مانی چې تاسو یو په بل په لو تختې دی ښا ا قران چې محدثین چې په خپل چې د هر خار د پار دار ملک د پار خپل لیدل ضروری دی ښا او دلته کې هغه مریض او مسافر سره غم شو چې دې پکې عمله کړه کړم کو
هغه مالدار خو پکې راګیر شاغوت پیسې نشي ورکولې نو زمونږه سفر او مرض به کوم لري کړی نو الله وینا ومن کان مریضا هغه څوک چې بیمارو یا په سفر نو هغه او ته رخصت ته چې وی خلا په باندې شمار دې د نور ورځونه یرید الله بكم اليسر الله چې دا دومره سانتیا کوي کنه اراده لري په تاسو باندې چې سانتیاو کی ولا یریدو بكم العسر او اراده نه کوي چې په تاسو باندې سختیو کی دواړه ذکر کړه دې کې بیا دې چې اختلاف نه ښه ولې دا دې کې مونږ امام شافعي فتواوی چې مونږ دې مرګري یو ښه اپکیګه ما څنګه او کدا سی ویلې چې یرید الله بكم اليسر بس بیا موږ دا مرګري نو ولې هغه سره دا وی ځان نه چې اراده لري په تاسو د سانتیا او اراده لري په ساتو د سخته ګورو تا اتور زور اور دی کلی کلی کني لیکلي خود به وسره وایم مصریان زور اوري کنه مونږ وایو چې نه چې ویلې دي نو تیومنه زیومنه ځړې ویلې نو بس خبره خلاص شو الله اراده کوي په سازو کې آسانتیاو کې او اراده نه کوي په تاسو باندې چې سختیو کې دا ام شابه سیب نو خلاص شو خدای معتزله رااله چې دی په کوم ګټ رااله ولې هغه وی چې کله کله الله اراده دی او کار وشي وکي هغه کار ونشي ګوره نو دا الله دې اراده نه خلاف کیږي موږ توبه باسه سلازان ته مولاوي درته چاوي څنګه کی ویله کدلته کې الله وی چې ما سانتیا کړی دا که څوک مریض دی که مسافر دی کار څه دی کنه ما ته اجازه کړی او چرته یو قومي یا یو کلی دا زشته دی کنه سو کوئی شیخ کلی کی دا چل کی یا سو دا ډیر کلی دی ها هغه کې خلق وي چې کوم مریضان شو کوم مسافر شو کوم بروجنی شو نو یرید اليسر ونشکا ور الله اراده لرله چې په خلق با سانتیاو شي او سانتیا رانله نو دا الله د اراده نه خلاف راغی یا خدای ته دا معتزله زمره بي وقوف دي ښا یا خدای ته وای په دنیا کې دا یو کلو دا شیخ کلو نور څوک نو داغي نه سیوا چې څومره دنیا داغي په عمل کړي دي نو دا الله اراده او دا الله مراد یو شان شو خلاف نه راغلی مړه اته دا د مال شیخ کلی شیخ په پرځړو کوي دا نه صحیح نو دا په کې څوک نه صحیح کوي ښا یو دا زما دا چلاوي چې ما زیرا د کوم په دی باندې چې اسانتیا او کوم نو څه مطلب ما وته حکم کړی دی چې مریض او مسافر باندې رخصت ته ما ته حکم کړی دی او دا خو لازم نه ده چې ګره دی په عملو کې نه له الله حکم زې تورسی نه عمل په کوي کنه کوي دا الله حکم خدای پوری دی چې اجازه اټرو کی او حکم راشي بس ولتکمل العدت دا برکات دي ښا دروځي برکات ته وګوره صدقه تیر شو چې الله به څومره سانتیا وکړه کوجه کې خدوم را سانتیا نه بل دا دی چې د مریض او مسافر سوي چې لکه ته خو روزه نه نسی خو ګور شمار ده نه غلط نشي او چې سو روزي دی خوړی نو پورا کې شمار د روزي ذته خدا وي بل ولتکبر الله علی ما هداکم چې لوی بیان کړي د الله په هغه طریقه چې تاسو ته هدایت کړی دی د هغه روغ موټ وي چې ته روزه نسی کنه ها نو ته به د روزه کې هغه عملونه کوي چې الله پیغمبر کړی ښا هغه عملونه او بالکل وکوما ها و علامه هداکم تغورا دا دې کې غلې شو الکه تاسو ختم وکړو درې
لاشته دا څه چلو علامه هداکم نه خلاف کو ها او سیده له درکړه ویراړم به ختم خو خلق مالدارو نو 40000 روپے وشوي یلکه مونږ سره نیمه نه تاسو ته ډیر زبردست کار په دې نورو کې هیڅ نشو ولي 15000 او 20000 او دا نرضیت دي پیسو سره سکے اچار ته چې دا کارونه دي پروجو کې ښا او خلقو ته دا الله وی علامه هداکم مهرباني وکې هغه طریقه د الله عبادت وکې او ثوابونه حاصل کې چې په کومه طریقه الله تاسو ته خولي دي لا على اهوائكم وطريق آبائكم حضرت شیخ ویلو ښا هغه طریقه مکوې ښا ولعلکم تشکرون هغه بل توي ته وکینا او الحمدلله وایا دا کوم شیخ فانی ته هغه چې نشي نیو یطيقونه فی دیور کوي کنه هغه ته الله وی ته ډیر شکریا ادا کوه ځکه چې تاسو ډیر آسان کړه یو چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ